سوات یم ګورګوري مې خوږې دي او لکه شکرې مې خوږې دي او دا چې سندرې مې خوږې دي نو زه سندرغاړي خاطرې خپل کړی یم. ګرانو قدرمندو خوږو یارانو دوستانو ملګرو حمزه یم او دا ساعت په ډډاره کې یم. دغه مې خواږه یاران دي راسره ناست دي ملګري مې دي یاران مې دي د زړه سرونه مې دي او په دې ساعت کې په دې هوټل کې مې یو شیز ولیدو. کمنټ کې به تاسو ما ته صرف دا وایئ چې د دې د پښتو نوم څه دی. هغه زه تاسو ته ښیم چې څه دی او په څه وجه مې خوښ شو. افضل الله ووایي نو به تاسو په کمنټ کې دغه کوي ورکوئ او د دې استعمال چې کوم دی کوم چې زوړ استعمال دی د هغې نو دا به د اوبه کولو دپاره کوم چې اریګیشن مونږ وایي د هغې دپاره به دا استعمالېږو. دویمه خبره دا چې د دې د بجلي هم جوړېږي هایډل پاور چې کوم ورته وایي هایډل پاور انرژي هغه ته هم پیدا کېږي. خو دلته کې چې کوم دوی د دې استعمال ورکړی دی نو هغه دوی کې دا بوټي چې کوم دي تاسو دا لیدی شئ دا بوټي چې دي دا د دې یوې ذریعې په وجه باندې چې دا دي دا اوبه کېږي. دا راته ووایه شاکره چې په دې هوټل کې دا دوی د بوټو د اوبه کولو دپاره هم میبي چې لګولی او میبي که د دې دپاره یې هم لګولی چې یاره زمونږ چې کوم هغه لکه د ملک د ترقۍ کومې خبرې دي که نه دغه سوات خو د اوبو نه ډک دی. دغه ځای به ملکن جوړ دی او شپږ اوبه ولګوجو د ملکن جو د 1-3 په شانتې به بجلي روغی که نه داسې ته د دوی د سټریټ ته په څه نظر ګورې چې یاره دې چې کسانو چې هغه سټریټ کړی دی دا یې دلته روغ کړی دی د شو پیس ورته په څه نظر ګورې او هسې د دې چې دا کوم سټریټ دی ته دې ته په څه نظر ګورې. زمونږ د پښتنو کلچر اولنۍ خو خبره دا ده چې کوم پخوانی وخو هغه یو قسم هغه رنګ هم په دې کې دوی راوړي. دویمه خبره دا چې زمونږ د ارتقا په بام باندې چې کله دا پښتونخوا دا پښتانه دا ځلېدل د هغې شروعات د دې قسم څیزونه شوی دی. دوی یو قسم هغه هسټري د هغې هغه نمایندګي د هغې هغه نشاندهي هم مونږ ته کوي. نو دا هم یو ښه سټپ دی. ملګرو خبرې هم د شاکر واورېدې او تاسو دغه چې کوم ماشین دی ځکه چې نوم به تاسو په کمنټ کې لیکئ دغه تاسو وکتو خو اختتام به د دې ویډیو چې دی نو هغه به هم دا لږ کوئ او په څه باندې به یې کوئ په یو ډېر زیات زړه پورې شعر باندې یو ښکلی شعر ووایه که د هر چا خو داسې شعر په دې شعر به د حنیف قیس لالا په دې شعر به تاسو نه اجازت غواړو چې د ملکنډ سر ته چې راشې جامې ښې سڼ وهه د ملکنډ سر ته چې راشې جامې ښې سڼ وهه د ښار په دوړو چې د سوات ناوې خیرنه نه کړې هر چېرته چې یئ د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. الله په امان.